بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول درخواست کوم ګوره لس منټه ټرم ده ووهو بیا پسې هغه صدر لم ورکړو اوس دا وایي زه بیا لګیا یم اوس چوپ شه که نه پابند دي بس بس ټیک ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول د هغوی بې انصافۍ ته حیران یم چې لس منټه ما خبرې وکړې لس منټه هغوی وکړې. صدر پاسېدو عصب اول ځل مناظره کې مخامخ ناست دی هغه وایي چې مناظره به تر هغه وخته پورې زه چلېدو ته نه پرېږدم تر څو چې ما خبرې نه ما ورته زه بړه وباسه بیا الفاظ هم دومره د بې ادبۍ سپکوي دي ورته دومره ویل چې سپکاوی مه کوه ما ورته پنجپیري سړي نظر سره تمه نه ساتم چې هغه سپک الفاظ وایي دي کنځل لیکئ موږ نه کوو سپک الفاظ نه وایو. دویم نمبر بلال مولوي صاحب پورا لس منټه ټرن و په هغې کې سوالات هم وکړه د جواب ناکامه کوشش یې مو وکړو خو خپل عقیده یې ونه لیکله نه یې ویلی زما دا عقیده په حیات النبي صلی الله علیه وسلم باندې هغه ونه ویل انشاءالله د قیامت د سبا پورې پنځپیری سره خپل عقیده لیکلی هم نشي په کوم ورځ چې په حیات النبي صلی الله علیه وسلم کې د خپل جماعتي عقیده چې د کتابونو لیکلي ده واضح کړه قسم بالله ردی مذهبي مرګ دی په هغه ورځ باندې. دویم نمبر بار بار ما به النزا سره ما ویله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په جسد انصاري سره کم چې د مدینې منورې روزه مبارکې لري بتعلق روح حیات منو د لرې نه ورته فرشتې درود سلام لرسئ د نږدې نه عند القبر په خپله اوري د پنجپیري عقیده دا ده وروسته بس د هغې عبارات پیش کړمه چې د مدینې منورې روزه مبارکې لکه د کاڼي پروت دی پتر یزیدي دقسې لکه د کاڼي پروت دی عند القبر درود سلام نه اوري د لرې نه ورته فرشتې نه رسئ کتابونه به پیش کړم او هغه له یو بل جسد ورکړل شوی جسد مثالي د دې کتابونه لیکلي د دې جسد نه بهتر جسد نعوذ بالله هغه ورته ورکړل شوی دی او په حق کې سره په اعلی لیین کې ژوندی دی زما او د ده په منځ کې ما بې النزا دا ده هغه ما بې النزا دی نه واضحوي د خپل عقیده نشي راوړی د ده مذهبي مرګ دی په هغې سره. دریم نمبر دی د هغې نه مخکې لاړو ما ته وایي موضوع م تا وټاکله دا دې وکړه قسم بالله زه بلال ته دومره توجه نه ورکوم نه د پوسټ ته نه ګورم نه د دغه خبرو جواب ما اعلان هم کړی چې ده ته به څوک توجه نه ورکوئ خبره دا راغله زما او د خضر حیات صاحب خبره چلېدله په هغې کې وحید الله وحدان راولېږل چې زما سره مناظره وکړه یې د بلال سره وکړه ما ورته ویل تا سره شوي ده خبره د هغه طرف نه موضوع راغله ما ورته وویل چې تا سره یو ځل شوي ده که بلال یې کوي هغه صرف دا ورځي پلانکي کافر دی الزامات تهمتونه زبان درازي کفر فتوی او موږ د دې شي نه یو قایل که ته په سنجیده موضوع تېرولی شي میدان تېروله نن چې دا وایي ما سره تنقیحات وکړه شرایط وکړه 15 غنټې مناظره چې ته پېښور ته راتلې تکفیر دپاره تا ته په هغه ورځ نه تنقیحات یادو نه د شرایطو مجلس یادو نه د اصولو مجلس یادو حتی چې د مجتبی عامر صاحب د سلسله زما مناظره وه هغوی ته د شرایطو مجلس نه و یاد د تنقیحاتو نه و یاد د وحید الله ودان سره زما 3-4 مناظرې وشوې د تنقیحاتو مجلس ورته نه و یاد د شرایطو ورته نه و یاد د پیدا صاحب سره وشوه هغوی ته نه و یاد نن چې په علمي موضوع باندې دا مشاهدې زما مخې ته راغلي نن دیو ته په تنقیحاتو ځان خلاصوي نن دیو د قسم دی نن د دیو زه تیل ونه باسم خو په موضوع باندې را سره مخامخ کړه تر اخره پورې به د دیونه تیل بهیږي خولې نه خو کینه و تر اخره پورې چې مناظره وکړي ونه تښتي موضوع نه تېښته ونه بیا مخکې وایي حیات النبي سلم ستا سره پلانکي مناظره وکړه ته په هغې مطمئن نه نو مطمئن خو بې زه ومه خو ته پې مخې ته راتلې چغې دې والې قاري طیب صاحب رحیم الله د هغه نه وروسته تا چغې وهلې مناظرو چیلنجونه دې ورکول وحید الله وحدان ته ما ویل چې ته په دې مطمئن نه یې چې ته بله مناظره کوې ویل نه تا م ویله چې په دې باندې ما او تا تنقیحات کوو دا کوو هغه کوو او ته که ته وایې زه در سره په هغې دستخط کوم دا بیا ستا جماعتي عقیده نه دا ستا ذاتي عقیده جماعتي نه ده ستا جماعت چې د هغې نه وروسته کوم ګلونه کرلي دي کوم څه یې کرلي په دا موضوع بهر درته نه وایم قسم دی تم چې دا نه د حق وګورې ته به حیران چې د سړی دماغي روغ و که یار داسې شی لیکي یوه عقیده نه دې پته نه لګي مخکې لاړه عایشې رضی الله تعالی عنها ته کافر وایي پلار کې په دې زما ستا سره 5 غنټې مناظره شوې ده بسم الله مهرباني وکړه دوباره هغه موضوع مه راچوه دا خو هغه سړی څوک راواچوي که نه وایي بیا راشه تر اوسه پورې لکه د لیونو چغې وي مناظره پې شوې ده بیا راسره وکړه یو ځل دې وکړه او بیا پې چغې وایي ظالمه شرم نه درځي بیا ما ته وایي تاسو د جسدي مثالي قایلې ما ورته مخکې وضاحت کړه وروسته به مې ورته زه جسدي مثالي څه ته وایم ته څه ته وایې په هغې دواړو کې فرق دی هغې کې ته فرق وکړه خپل عقیده په ما مه راچوه بیا ما ته وایي شاه صاحب یې مدعو کړی دی خالص دروغ ویله دا بیولا ډېروي صاحب عبارت یې پېښ کړو هغه د دې جواب کوي هغه یې پېښ کړو دا ګوره سوال شوی دی دا هغه
دلیل نمبر 1 2 3 دا کم عبارت چې درست پیش کو باقی کې هم دروغ ویلا دیو یہ مسئلہ عقائد و قطعیات سے نہیں بلکہ حقائق النبی دی بلکہ محققین کی گران قدر تحقیق ہے کہ کوئی شخص اس تحقیق سے متفق نہ ہو تو اہل سنت والجماعت سے خارج نه قاسم نه تیرے مولا اگر دغه راخلی چې روح په جسد عنصری کې دن نه دی تعلق نه دی تلبس دی روح په علی لید کې نه دی په جسم کې دن نه دی قاسم نه تیرے مولا دا تفرد حیات دنیوی چې په دې دنیوي جسد سره ژوند دی هغه تفرد نه دی وضاحت کوي اور دیوبندی تو رحمت اهل سنت سے کوئی علیحدہ اور ضد مذہب نہیں بیا آلتے دستخط لگ کر دا مجیب الرحمان درلوم دیوبند الجواب دوسرے مولانا صاحب کا حیات انبیاء علیہ السلام فی قبوری کا مسئلہ تقریبا تمام علماء فقہا کرام متفقون علیہ ہے اختلاف حیات میں نہیں ہے اختلاف دا قاسم نانوتیہ خبر ہے کہ پدی کہ اختلاف نشته رہے انفکاک الروح عن البسد هغه خبره کوي چې خبره پدی خو پنځپيري سره ټول عمر په کتابونو دروغ عبارتونه مخ کې نشو کول خو مناظره کې ودا نه کې صدر عبارت جواب وکړه ځکه چې راغیر مخ کې وضاحت کوم زما لس منټ ټرنه پنځپيري چې دروغ نه ویلي قسم دې کړه 2 منټه خبري وکړه په کتاب کې دروغ دا خبري مکه وي تاسو خبري دویم نمبر د مخ کې راغی ماته و استاسو اخو لیکلی دي چې پلان کې سره ملاقات کې د دې نه د حق ستا مشر د عقیده ترجمان درواله ته چې څه پیش کې هغه تر دغه مخ کې کوي کې دی وی په جل اول 566 کې اور بعضی کاملین نے حالت بیدار میں حضور علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو نبی علیہ السلام علیہ خضر علیہ السلام اب بعضی کاملین کو بھی بیداری کی حالت میں دیکھا گیا تو ان مشاہدات اور منصوصات سے بظاہر یہ قاعدہ ٹوٹتا ہو بیا وہی اگر کسی کامل بزرگ کو حالت بیداری میں کسی پیغمبر یا کسی پوت شدہ ولی کی زیارت بشکل انسانی نصیب ہو الا کہ جو اندے سڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرے پتہ کسی جسم سره په ویخه باندې یا پلان کې نبی سره تو یہ شکل اس کی مثالی شکل ہے اور اس کی روح جسم میں متشکل ہو کر کس اے روح ہے په جسم مثالی کی شوی د التحاج او سوی مولی سے او حجونه کوي و عالم برزخ میں مثالی اور برزخ اجسام کی حرکت کرتی نماز پڑھتی تلاوت قرآن حج اور کئی دوسرے اعمال بجا لاتے ہیں دستا عقیدہ دا دک استادی تاسو مو ایک دا استادی قامت البرهان عملی کلی دی مول سوره کولو کتاب برتراک مخی راغینا دا استادی قید علماء دا تا دومره غندونه کړل دي غزر سره پدې کې نن ځاسل موضوع لته راولم د دینه پس دی بیا راځي و یره قاری طیب صاحب رحم الله خدام لیکل چالو سنت دی دا کتاب ورکړه قاری طیب صاحب کته پنځپيره د ځان په خپل کتاب کې جوړه اغستا چې قاری طیب صاحب دا لیکلی چې یره پرې کې مخالف چې څوک د دې عقیدې نه انکار کوي هغه اهل سنت ته زتا په دې ځبان شکست لیکم یو من هغه دومره پوری لیکلی چې شاه عنایت الله شاه بخاری کې په دې عقیدې دسخط و نه کو مونږ به بایکاټ کوو دسخط هغه نه کړي کړي بسم الله وکړه میدان ته راو دا غینه مخ کې راځو ما ته وي خبرې مکو ټیم باندې حساب خبرې کوي بیا راغی نه پس د ما ترازی وای اول به تنقیحات کې بیا به خبرې کو نو خبرې غوتا شروع کړل سپینټر دی اعتراضات دی وړه تنقیحات دی شروع کړو ته عقیده خپل نه خیاره کې عقیده خیاره کې کنه ته د عقیده ولی پټه ما سلور تعریفات وکړه عقیده می واسق له پاګې می پټله کاش کده قصدم خپل عقیده خیاره کړی وي او سلور وړه تعریفات کړی وي پاګې پټ کړی وي زه مدعي جوړ کړی وي زما به شکریا ادا کړی وي خو هغه عبارت هم جوړ روسته به خلک بیٹو کې قسم دې پاګه اردو عبارت هم نه دې پسې کې د اردو عبارت مولا د یاسین مولوی صاحب ویني زما په خیال خبرې د خلکو به پوه شي روسته په خپل خلک هم نه پوهیږي دا شی سوی مونږ په دل خو بلری خبره ده دا غینه پس بیا ماته وای تا تنقید وحدان صاحب سره خبره متعین کړي و مولوی صاحب وحدان صاحب نه ما پرونم سار ته پوسو کوم موضوع سره ولایت النبی صلی الله علیه وسلم ول په هغه پوسټ هم دوباره ورکو چې بلال دی په حیات النبی صلی الله علیه وسلم باندې تیار دي خو صرف د شرایط خبره ده غلطه وکي نو شرایط څه شو شرط تاسو مات کو سلور کسان امر سره خو زیات له مونږ ځکه نه خبره نه ده میزوان پیسې درته اجازه بل دې شرط کو نشته چې مناظره کې تاسو ته مونږ دلته دغه بیا وای مفتی صاحب حکیم صاحب محترم سلام رابطه کول شرایط دی مقرره مفتی صاحب حکیم صاحب ما سره رابطه ته شنه شوی اگر دې د الته اگر دې ارتموشه د دې مناظره د موضوع د سره د دې حساب نه ده او تلته دا مناظره جوړ شوی د وحدان صاحب د وجره دا غره پوسټ د وجنه ته انکار نشي کولای چې اوس درته پوسټ وکم او هغه وایي درته واورم بیا ما ته وای په وې تر چاره طرف نظر علماء دیوبند طرف نه ناسب الحمدلله پکې ټول دیوبندي جماعت بیا ما ته وای پښته مناظره مطمئن مارته ویل زه په مطمئن خو ته په نه مطمئن ځکه به بار غپ لګوي بکواس کوي بهرحال ته تیاری مکو غوږ کېږدو د دې نه پس زرا اعظم مولوی صاحب ما خپل عقیده پیش کړی و بیا مې ویل چې دا اتفاقی اجماعي عقیده زه دلیل تزم خو دلته صرف دومره چې دا اجماعي عقیده د امت کې اول نمبر دی کې معتزله اختلاف کړو او د معتزله نو ایډیشن پچپیرانو په دې کې اختلاف کړي بل چاره نه کړي دا مولوی صاحب زما سره علامه
سخاوي محدث کتاب د القول البدی د دې صفحه نمبر 339 زه صرف دا یو څو حواله پېښ کوم چې دا مثلا اجماعي ده انکار کوونکي صرف پنځبیران دي دی وی ونحن نؤمن ونصدق مونږ ایمان لرو تصدیق او بانه صلی الله علیه وسلم حي بشک نبی رسول الله ژوند دی یرزق رزق ورته ملوي په قبر په قبر خبر کې په قبر خپل کې بالا لین کنا وان جسده الشريف او بشک جسد مبارک دغه لا تاكلوا الارض زمکه نش غړیا غلا والاجماع ولا هذا پدی باندې اجماع دا مولوی صاحب قاری دا حکیم الامت مولا اشرف علي تنویر مولا اشرف الجواب دے صفحه نمبر 225 دا دی وی باتفاق امت ثابت ہے کہ انبیاء علیهم السلام قبر میں زندہ رہتی ہے انبیاء علیهم السلام په خپل قبرونو کې ژوند دي د دې باوجود هغه حکیم الامت چې جسدی مثالی قائل له جسدی مثالی هغه روح ته بل څه نه وي او هغه روح په جسدی په جسد کې دنه منی هغه سره تلبوس قائل له تر قاسم نه نوتری مولا ولا داخلي چې بیا جسدی مثالی ونه کې دا مولانا رشید احمد کوم غوي پتا اور شریعه دا صفحه نمبر 152 دا دے باز کے چې په معلومات کې اختلاف دے مگر انبیاء کے سما میں کسی کو خلاف نہیں ہے د معتزله او پنځبیرانو نه وګړي چې اختلاف نشته علیکم منس کې اتفاقی دی ولې چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل قبر مبارک کې آیات ته دغه سیمونی سے در حکیم الامت دویمه حواله والا وہی صفحه نمبر 123 وہی حضور صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک کے لیے بہت کچھ شرف حاصل ہے ټیم پوره شو ان شاء الله اجماع حواله به مخکې بشکو بلال مولوی صاحب نه دا مطالبه کوم چې خپل عقیده ولې کراکه چل ول مکه وسه ټیم مړه کوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله عجیبه خبره که زه ته یم چې شیخ ادریس تا لیکلی دي چې دا د حیات دنیوي او برزخي جګړه جوړ شي دا ته جواب وکړو زما د اختلاف په چی کې زما د اختلاف په چی کې ما د اختلاف په چی کې ته الله او بیا ضرب المعانده دا کوئی پدې کې و چې په حیات کې د اختلاف نشي په حیات کې د اختلاف ځکه نشته چې تاسو خپل عقیده پرې خو دي تاسو دنیوي وس نه منئ برزخي منئ نو اختلاف پکې چی راغی تا خو دنیوي ده تا خو دنیوي ده سرپرست خان صاحب دروي د قران حدیث ثابت چې روح وزي او دی وای نو وزي نو چې قرآن نه منکر کافر نه دی ته جواب کولای شي تیل نه تیل باسما تا د چرګې په شان کې دل درغلی و نن دی چې ولا ټیم نه سره نو ته ما تیل مو باسا پتا کې تعالی د چرګې په شان کې درغلی و ټیم نه سره نو ډایرکټ دی چې ولا صبر راشه تیل زمانه نو نن بزستانه هغه چل کومه چې نن به ان شاء الله زړځي مانه تیل باسي تا ته ګور زمانه تیل وکیدا جو کدا خبره کوي کنه بیا هغه خبره ګورمنډه کنه چې بیا غل جاړي نو خوشي بیا وای جوابونه وې د خپل جوابونه وکړل ناکام خپل عقیده ونه لیکلا ما دې په تسکین صدور کې د ما عقیده د تسکین صدور نه مني او دی وای چې دا حضرت یم کې پدی باندې راشه ته وکیدا بیا دې ما ته وای مونږ وای چې اند القبر اوري دا اند القبر اوري خوشبو عقیده هغه د مکین ک څوک چې مشرق نه مثال بتلو کې ام اوري بل چې زبر د مجموع کتاب کو کې مکه کې اندر چې څومره خبرو کې اند القبر نو بل مت وکیدا چې ته اند القبر اوري سرپرست خان صاحب اند القمر علاوه نور لري ده او دا خوشبو عقیده وي په پاکستان نه موري نو اند القبر چې نه کافر دي کنه په دې 43 مشران ته کافر وایا بل دا چې د ما سره او بل ته کنه چې قارسی سی ګور دي ته ور راته کوم کتاب پیش کو خطبات حکیم الاسلام یہ مسئلہ کوئی اساسی اور بنیادی عقائد کا نہیں ہے بنیادی عقائد استاد مشران ته خلکو ته کافر وایي پوښي او بل عدل ته ګورا تاہم سید صاحب ممدوح کے بارے میں مجھے اپنی معلومات کی حد تک عرض کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اوپر زخم انبیاء کے حد جسمانی کلی طور سے منکر نہیں صرف ایک اس کی کیفیت اور نیت میں کلام کرتے ہیں آخر کے لیے اگر اہل سنت نہ ہو اعظم خبر دکړه دروغ په کتابونو نه ته دروغ وای بیا وای چې پنځپیرانو زما چې ستا په شان جمعیتیان بدعتیان مشرکان یو منټه مې اختیار نشو ویلې خپل دروغ وای وښه دروغ وای بیا وکړه بیا وای زه بلال له حیثیت نور کومه لک صبر کا کینا ودره ټیم ودره کتاب ورکا ټیم ودره ټیم ودره وکړه ټیم ودره ښه سباوینو تیاری کو لګي تیار کا بیا وای زه بلال دومره حیثیت نور کومه بلال ستا هغه شرکت چې شرمېږي د یری نه راتلای نشي چې څنګه د خلیل راغله نو سبب راځي د خلک مناظره کې ټیمونه دغه کوي بیا پوښي بیا وکړه دا خبره ستا بیا کته ماته وای کنه د دې جواب پدې دې دروغ وي خو زه ته ستا خوشبو عقیده چې ستا د رحمت کائنات راکا چې دا ستا پر باندې انبیاء او تصدیق کړي هغه انبیاء راځي او ګرځي په زرګاو چې مثالو سره جسدونو سره راځي مثالي دا غي جواب زما کنه د حق لیکلي استاد باندې پیغمبرانو دغه لیکلي پوښوي مثالي ګرځیدل څه خبرانه پوښوي بل خبريات ساته بیا وای بلال لذي سید نور کوم بلال تسهیات ورکول شي وای زه د خزريات سی په من ته چی شي آپ خزريات صاحب کے نام نہ لے غیرت کر کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ میرے سامنے آؤ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو میرے نام لے آؤ
खिजरायात से के सामने अनवर उकाड़ियों को बैठाओ, खिजरायात से के सामने मुनीर मुनव्वर को बैठाओ। वो जब पिछले साल अब्दुर्रहमान आबिद उधर गए थे, तेरा नाम भी दिया था, तुम उधर क्यों नहीं फिर चुप गए थे? अनवर उकाड़ियों को क्यों नहीं बुलाया? उसको बुलाया भी था, फिर घर में छुपाया भी है, घर में छुपाया भी। बाकी दे वही और दो के दान दे ठरन बांदर को चिता तमा सदन खैद दी खबर जवाब रखा तता जन ते दिवबंदियान दे सियत रागले खबर यानो कदा शेगानो लागी जवाब दिवन को पोषे और कितना लिखी अकीदत असल के तो माता आगे के दिले के कम स्ताप किताबों की बिया वही जिदे मा दिमाग के विचारा वही माता वके तेरा वही माता वही चीज खसेदा वही चीज दा वही चीज माता वही चिपा तो नबी मुनाजरा बानाशा नो इतमाल वाले चैलेंज जरा के मास्ता तर पे मौजू चीज मुनाजरा करो बबले में चैलेंज तर कहो और दब पे मुनाजरा बार मुनाजरे के पे जो मौजू बार मुनाजरे के तो बखबल नहीं मुतमईन से बखबल मुतमईन मा पागे के मात से शरपावले उस्ताद जमात में शरान हुए पे शर्मनु दे वो शर्मावलो और उस्ताद जमात में शरान हुए मुझे पदी बल्ला चित्त मसला तो समाल मुता तकबीर जन खेमा जी तो उमर ता हो तो नौज बिल्ला काफिर हुए बे पता लगी दे वही ता चिदे वे कत जमा सर पे वे कहता था मात्र पे मौजू बन इतिफाक के अवस्था जमाती मौजू नहीं अवस्था जाती तो जमाती मौजू तुम्हारा मुतयन ना करना तो जिवे जिसे में ताल्लुक औरी स्ता मशरान हुई रका रहमत अल्लाह का दमाल मुनाज़िर वासिरा का मुनाज़िर वासी आगे वो बरेलियान वो चुरो तो जसन द बाहर दे नु तो बरेलिया शवे के जिते जी ताल्लुक मनम और तरिया अकबर के वो सुख बरेली तो काफिर न हुई अब अखपल काफिर दे खद पे तलाक द सेबा ए दमाज अखपल मश ताल्लुक म जोड़ावा पुश दे दा निकली दा अमीनुक सफदर उकावी लिखली और दा जगह छिदे द लिखली अब्दुल रजाक सफदर दा उस्ताद विफाक मशर साबी के सदर दे वो बरेलियान तो सुख काफिर न हुई वो का अगर बरेली को परली दर्जे के पासिक मुसलमान भी समझे और काफिर न के वो बंदा खुद काफिर है मुर्तद है उसकी किसी हैवान से निकाह जायज़ नहीं और उसकी बच्ची वलदुल हराम है मुफ्ती से पखपल निकाह दिपकम होगा जगह चित्ता तो बरेलिया शवे पदे बांधे सके तेरो हाल तमने देवई ददी मिसाल पर जवाब रखे देवई रो द जसन न बाहर मन लद बरेलिया न कहदा देव बरेलिया काफिर दे जमान नजर बिया साबित अस्तखबल कोन दे वाला पोशी दे मात वही नीलुशा पर किताबों की आगा गंदे राजा तो किताबों से पाई देवगा कना दादा तो दगा जो राजा से पाई देवगा कदम मशरानो नसर पास खान शब्द किताबों से अपाबन मुनाजर को इनकार को वो सी मशर माने के न माने बिया वही ज़रबुल मुआनत वाला इबारत दागे जो में इधर को कि ज़रबुल मुआनत वाला हम दक वो चीज़ इख्तिलाफ पसकी दे पहायात की इख्तिलाफ निश्ते पहायात की इख्तिलाफ निश्ते बल्कि मर्ग दे तब मर्ग मनी मसला मर्ग लड़ा शायद लवरुस दे मुफ्ती से वो ची मौत द मर्ग नहीं रगले पैमान की तरह पहायात नबी वांजी दलेल हुए मर्ग लबा वल्ला अजीज मसर खबर सब के दा टीम पुरसी दरबल नखल बे वही नीलवी से वो जैसे मिसाली कर दागे जो मारता वो को जे स्ता किताब स्ता पनिस बांधे अंबिया छिदे तस्दीक कर अगर वही गर्जी राजी और दीन इनकार मुतजिले दे नो दा अल्लाह बंदा बुखारी ने दा किताब साथ बंद मंदे चली दर्जे वाले पोछवे दे वही कारी ताइब छिदे खबिया वही बार हल वहदान से शर्तों खबर है वकड़ा चीज वहदान से तरत शर्तों के जमा से मुनजर के जमा शर्तों दादी चीज मसला खत्म तखपला मसला पटे ता यो गीत रावड़ा सीधा गीत ने प्रेजेंट ता वेमा सीधा इख्तिलाफ 25 की दे इख्तिलाफ 25 की दे वो जसद मिसाली की पागी दसरा बहस को वाज़े इत्तिफाक की दगा को दोमा इख्तिलाफ दुनियावी लबस की दे को बरज़खी की दे स्ता मशरान वही रो पाला इनके बरो सुधारा इनके बनी बरेले दे असर बास खान सादर वो पाला इनके कुरान सुन्नत ने साबित नहीं मा तब यो मौजू साबित है ताल्लुक मालुक दिजन मनम ताल्लुक मा तदन खैर या ताल्लुक के पोशवे बिया जता तो सेमा जखपल मौजूद राजमा چې زما دعوه ده چې تاسو په مسله سم علماء کې د علماء دیوبند تکفیر کوي دا زما سره استاد مشر کتاب دی وی دا خبر صحیح ده چې عائشہ تنها د قریب بدر دا خدا معجزه عائشہ د قریب البدر چې کوم ده د معجزه وا دې ته د معجزه وای دا زما سره دی وی وکیدا अगर ये मुआजिज़ा था उमर फारूक ने इतराज़ क्यों किया क्या मुआजिज़े पर इतराज़ करना कुफर नहीं वही कदा मुआजिज़ा नुमा तानो पर मुआजिज़े दगा इतराज़ बोले को बोले पर मुआजिज़ा पर इतराज़ कुफर न दे बिया वही वाकई कुफर है फिर उमर फारूक का ईमान कहा गया और नऊज़ बिल्लाह है उमर फारूक बिया काफिर दे दा जमासरा दारुल उलूम देवबंद कंज़ दक़ाइक़ दे दा पदे बांधे मौलाना अब्दुल हई लगने दगा चीज़े पदे बांधे अहसन नतुसीब तकरीस कर दे दे आखिर के दक्का बांधी हुई वला इन सबता पो मुख्तसम बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुअजिज़तुल लहू दा नबी सलाम मुअजिज़ा उस दा मशर हुई कदे दा सुग मुअजिज़ा हुई नो दे उमर तान हो त काफिर हुई नो नऊज़ बिल्लाह देवबंदी आलिम बांधी दावत अल्लाह चीज़े उमर तान हो त काफिर हुई मुफ्ती से वो ये सड़ा वो उमर तान हो त काफिर पाक बस पाए तो नबी वसल्लम मुनाज़रे को मा ईमान बिन नबी साबित का साथ रमख की मा मुनाज़रा बल कड़वा वो जेम पर मसला समान मुता के दस दो उम्मत तकबीर कोई तास
دومره وي پرتوک دي سړ سړراړو چې کوم غنډه ما چړه راځي ابو الرحمن کدا کنسلی دا ابو الرحمن ابو په بیان کې ولي کدا کنسلی ابو الرحمن په بیان کې ولي دي پوښوي بل خبره دا زما سره داغه د هدايه ده او په دې باندې عبد الحي لکنوي دنه به انکار وکړي دا وی اجيب بان ذلك كان معجزه له صلى الله عليه وسلم دا د پیغمبر معجزه وا او دا مشر دوی که څوک ته معجزه وای نو دا په امت ان هو د کوپر پتو مني نو دی په دغه وی دا د دارالعلوم دیوبند پتو ده دارالعلوم دیوبند ته وکیدا که تنقیح کې پاتو نبی صلی الله علیه وسلم مسله ثابت کا او ته چې تا مخ کې مسله کې ولې تنقیح نه کوله په مخ کې مسله کې چې تا زما سره مناظره وې دا پیزلو سین دل تر لګل او تنقیحات لره لګل دی کنه لګل مار لګل او تا لګل پاګه تا تنقیحات کړو کنه کړی پاګه تا تنقیحات کړو دروغ بنه پوښې او دا زما سره د دارالعلوم دیوبند دی پاګه کتاب دی کشف مغالطات دی وای پہلا سقم یہ کہ خبر نحال کی روایت باسی مباحث خارج ہے قصہ بدر کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور خصوصیت ہے نو سیب مال ابو زدی جواب راکے ادی خبر جوابونو عمل لاکے سپا جواب راکے چې ما د دې خبرې جواب راکا چې ستاسو عامه شری د سوق معجزه وای بل لا چې ګورځستان د موضوع نه موته د موضوع نه څنګه نه موته چې ته تنقیحات نه راځي او دومره به کتابونه ویلي چې د یو شی پتا کله د یو شی په سره دغه معلقاتو کې باس کوي دا د عین دغه شي نه باسته ځکه چې صرف حیات نه مني ته لوازمات د حیات مني او د حیات په لوازماتو کې سما هم ده نو سماع النبي صرف نه مني سماع الاموات هم مني او سماع الاموات منکرون باندې کوبر وته لګي نو زه په عین موضوع کې روان یم ځکه چې دا قاعده ده چې د یو شی د متعلقاتو نه سره باس کې د عین په شي کې باسته پوه شئ دا خبره زکه بیا ما ضرب المحند راکا په ضرب المحند کې वही समाल मोता के मसला ज़रूरत दीन में से है जो इसका और ज़रूरत दीन का मसले के बगैर तावील के इनकार करना कुफर है वो वक्त अलग सबर का टेंदर को कबास बिया यो तनकी को बास मा खिता बिया हो को पे नबी ने दस दलाल तनशिद ले چې تب صرف دغه ما سره دې باس وکا چې خپل موضوع مناقحه کا چې اختلاف پچې شي کېده اختلاف خو په حیات کې نه کنه دنیوي ومنه دعوه راکا دعوه کې دنیوي لپاره ټول کې حساب کتاب کې دنیوي لپاره ده خلاف اصل کې